تاسو محترم اوریدلی چې د شب برات په شپه باندې دا وظیفه وکئ دا نفل وکئ دا وکئ خو لیکن زه نن تاسو یو بل طرف ته بوځم کومه چې روژه ده 15 د شعبان باندې د هغې ثواب څومره دی دا ثواب کو تاسو واورېدو کیدای شي لازمن تاسو دا ویډیو مخکې شیر کړئ کیدای شي تاسو دا روژه ونیسئ ځکه چې دومره ثوابونه الله پاک محترمو دا انسان ته ورکوي څوک چې محترمو دغه روژه ونیسي 15 د شعبان باندې الله پاک ورته د 50 کاله ګناهونه معاف کړي او دا وظیفه پکې وکړي الله پاک به د انسان ته د 1000 کالو د بندګۍ ثواب ورکړي د 1000 کالو ګناهونه بل الله پاک دا ختم کړي او دغه رنګې د قبر نه په داسې حالت کې را پاسول شي لکه چې د 14 شپې سپوږمۍ څومره رڼا کوي او دغه رنګې په صدیقینو کې په رښتینو خلکو کې ولیکلی شي هغې تصویر زه تاسو سره شیر کوم چې کوم کتاب نه زه لګیا یم د دومره ډېر زیاته ناشنا ثوابونه محترمو له دې دي یاد ساتئ چې 15 د شعبان په 14 تاریخ د جمعې په ورځ باندې راځي نو تاسو به د جمعې په ورځ باندې روژه ونیسئ یاد ساتئ چې په دغه شپه باندې الله پاک اعلان کوي چې څوک شته چې زما نه وغواړي زه ورکړم څوک شته زما نه رزق وغواړي زما نه عزت وغواړي څوک شته چې ما نه معافي وغواړي الله پاک محترمو دا مختلفو قسمه اعلانونه دا کوي موږ او تاسو ټولو ته خو لیکن په دې ورځ باندې چې کوم سړی روژه ونیسي هغه ته الله پاک څومره ثواب ورکوي فرمایي چې کوم سړی 15 د شعبان باندې روژه ونیسي د هغې ډېر زیات فضایل دي خو یو فضیلت پکې دا دی چې الله پاک به د انسان ته د 50 کالو ګناهونه معاف کړي یو سړی د 50 کالو دی او دا روژه ونیوله الله پاک به د 50 کالو ګناهونه دا محترم معاف کړي او دغه رنګې کیدای شي الله پاک ورته د 50 کالو د روژو د نیولو ثواب دا الله پاک ورکړي نو ډېر زیات ناشنا فضایل دي ډېر زیات عجیبه فضایل دي دغه رنګې یو بل کتاب د نزهة المجالس ته وایي د هغې په پیج 385 باندې په جلد نمبر 1 کې دا وایي چې کوم سړی د اخترونو په شپه باندې بندګي کوي یا دغه رنګې په نصف د شعبان باندې بندګي د الله پاک کوي یا 15 د شعبان باندې روژه نیسي نو قیامت په ورځ به د ټولو خلکو زړونه دا به مړه کېږي خو لیکن د دې انسان زړه دا به مړ کېږي نه دا به ښه تر و تازه وي او پریشاني به ورته نه وي ښه په سکون کې وي فرمایي چې کوم سړی په شعبان کې روژه نیسي انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې کوم سړی یوه روژه پکې ونیسي نو الله پاک د انسان په بدن باندې د جهنم اور محترمو دا حراموي او په جنت کې به د انسان د یوسف علیه السلام ملګری به دا وي او د ایوب علیه السلام او د داود علیه السلام په شانتې ثواب به له ورکوي فرمایي محترمو چې کوم سړی پوره میاشت روژه ونیسي نو د مرګ چې کومې سختیانې د الله پاک پې دا اسانه کړي د قبر چې کومې تیرې دي د منکر نکیر چې کوم یره دا کوم سوالات دي دا به الله پاک اسان کړي نو ډېره زیاته ناشنا ورځ ده ډېره زیاته ناشنا شپه ده کوشش وکړو په دغه شپه باندې د الله پاک بندګي وکړو او دغه رنګې د ورځې موږ روژه ونیسو او په دغه کتاب کې نزهة المجالس کې په صفحه نمبر 389 او جلد نمبر 1 کې ناشنا خبره کوي وایي په تورات کې الله پاک دا لیکلي چې لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون دا چې څوک 15 د شعبان باندې وایي یا په شعبان میاشت کې وایي الله پاک د انسان ته د 1000 کالو د بندګۍ ثواب ورکوي الله پاک د 1000 کالو ګناهونه انسان ته معاف کوي د قبر نه به داسې حالت کې دا راپاسي مخ به د 14 شپې د سپوږمۍ په شانتې راپړقېږي او دغه رنګې الله پاک به د انسان په صدیقینو کې محترمه دا ولیکي ډېره زیاته بهترینه او ډېره زیاته ناشنا وظیفه هم پکې شول نو کوشش وکړئ او وظیفه هم وکړئ او دغه رنګې روژه هم ونیسئ الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته